ځکه چې هر یو کینډیډیټ چې راشي ستاسو د کلو ته نو هغه چابړی په سر کړی او پکې پیکوړي نو هغه आवाज چې کوي چې په دې پیکوړو کې ما د مړزانو خوروا چولې ابل چې پراشي ورته وایي چې په دې پیکوړو کې ما د زرکانو خوروا چولې ده ادرم چې پراشي او وروره پیکوړي نه دي تلیدلي میان نو ستاسو باریان یې چې خدای دا د زرکانو خبره رښتیا ده که د مړزانو رښتیا ده او که دا رښتیا میان اپ کې وی پیاز او بیسنو کې لړلی او په شرشمو تیلو کې خټکول خو بس پس چلی په دې قوم په ماشومانو باندې خرڅ کیو پیسې والیو زی دا زمونږ د ملک سیاست ته او دا زمونږ د ملک مشران دي او دا زمونږ د ملک نظام وہی گر یہ ہی رہی آگ محبت کی جگر میں گر یہ ہی رہی آگ محبت کی جگر میں مر جاؤں اسی دم میں کافر لا کے کفن میں کدی ملک دا حالتی چې دا کم تاسو ګورئ چې ته په ما چقړې را تپاو زه په تا در تپاو ته په ما خټې را غورځواو زه په تا در غورځواو ته په ما سوټې را تپاو زه په تا را تپا که د دې ملک دا حالتي نو خدای دې د دې قوم مل شي دې ملک نه د دې مشرانو د لاسه د بنګړو بار جوړ شو د بنګړیوالې مخې ته د بنګړو بار پروت و یو سپی ولا لته ورکړه ویل ترورې دا څه دي ویل بچیه که یو لته دې بله ورکړه نو هېڅ هم نشته نو نن د دې ملک نه د بنګړو بار جوړ دی خو خپه په تاسو یم خپه په تاسو یم چې ستاسو داسې مثال دی لکه په کلي کې چې واده نو واده د چا دی ودیږي سو کور له ښځه د چا ځي لور د چا ودیږي او خوشحالی د کم الک دا او غړیږي په کم الکا تاسو د ځانونو تکتلی دي په پردي واده کې ها خلیص تاسو غړیږي لاسونه تاسو غړیږي دزه چا سره دا تماچ کوړی ټک 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 چا سره په پاکستان کې کلاشن کوپی دی برا الکه څه چلو شو کم بخته واده ده نو واده ده چا ده ودیږي سو خوشحالیږي بسو وایي خونه ورانه کو غډیږي کیسو نو زمونږ وطن کې مشهور مثال دی واده د بډابیر او غډېده په سړيزي واده د چاو غډېده په سو نو الله پاک دې د دې قوم ملش زما عزیزان په دې ملک تاسو وګورئ زه یو دوه خبرو تاسو ثوابه تراغله ځکه چې دا 2 میاشتې وشوې چې زه به حد ډېر ستړی ما
د خبرو کولو تاب امرا کې نشته او دو خبرو تدر تراغله یو دا ټکه تاسو ولی کوي چې دا مولا په کې لا چا کړي دا ټکه ولی کوي کته د ثوابای پختونی نو قاضی فضل الله د ثوابای پختون دی کنه دا نور دا تو نامے والا پاس ہو گا دا د ثوابای پختانه دي کنه دي ها علي مولانا صاحب دي مولانا میاګل صاحب دي حاجی بس کې دا څومره کینډیډیټان چې ولاړ دي دا د ثوابای پختانه دي که جولاګان که چمیاران پختانه دي کنه اجی رحمان الدین دے کچھ دے آغا دنوی کلی خو پختون دے دا والی پختانه ندی آغا دولت گٹلے دے او پا نیشنل پارٹائی کی دے نو آغا خو پختون دے او ما طول عمر قرآن ویلے دے د پیغمبر حدیث میں ویلی دی او سور لسو کالا ما د پیغمبر دین ژوندے ساتلے دے نو تما توے چې مولا پکې لاچا کړي دے نو زویم چې د عبدالرحمن پکې لاچا کړي ها یار څه شي چې دے آپ پکې لاچا کړي یعنی ستاسو داسې مثال دی لکه یو ملاو داغه زوی الکانو سره ښکار ته تللی نو نور څه ورته ملاو شوي نه دي ګیدړې ویشتی دی چې ګیدړې ویشتی دی نو الکانو ورته وی چې دا ګیدړ خو مردار دی هغه ویل څوک وایي چې مردار دی ملا زوی زه یم حلال او مردار تاسو پیژنئ نو پلار ته راغلی دي په انتکو کې ورته وایي چې میاں جی ګیدړ حلال ہے انکو پوئے گئی ارے گتے پوئے گئی میاں جی ګیدړ حلال ہے هغه ویل نه کون آخنے کې ګیدړ حلال ہے مردار هغه ورته وایي چې نور جمال آخنے کے گدڑ حلال استاد زوی وی چی حلال وی چی نور جمال آخنے تا پھر میں کتاب ویکا چی نور جمال ویلی دی نو ادھر گئی چیز کتاب گو کتاب راغستے دے دا سے مخی تینی ولے دے او اغالکانو توی چی سنو میاں سنو کتاب نا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال نور جمال چی چرتائی گدڑان میدلان توڑ روا دی نتا سرا چی سوک دے اگا کار سدے آپ کی چانے دے کرے خدا ملا پکی لاچا یعنی زه صرف پا دی بے غیرتا شم او په دې دوس شم او تا د پښتو نه وستم د څه چل دا خو درته وایي چې یې کنه زه غلطه خبره نه کوم خدای په تخته راته سړی شرموي په تخته عزیزانو زه ولې دوس شم ستا د کلی ستا د وطن ستا د قوم ستا عزیز ستا تربور خو ما قرآن والا ده نو زه سپک شم او چا سره چې دولت ته او پیسې دي عام معزز شو نو معزز هغه څوک دی چې چا قرآن ویلی دی او کنه معزز هغه څوک دی چې چا سر پیسې او دولت ګټلی دی تاسو په ایمان قرآن والا ها که یو وعده را سره کوئ
اوس په دې ټکي دې ټولو ته وایم دا 15 واړه ناست دي په دې ټکي او اوس یې کېنوم تاسو سړي به بلا مقابله پاس اوس یې کېنوم په دې لوډ سپیکر به اعلان خدا وایي چې دا دوی ته مونږ سپک ځکه ګورو چې دوی قرآن ویلی دوی ته مونږ سپک ځکه ګورو چې دوی حدیث ویلی دوی ته مونږ سپک ځکه ګورو چې دوی فقه د امام ابو حنیفه ویلی دا ځکه مونږ ته سپک ښکاري نو دوی به کېنم آینده به پې نه جنازې کوئ نه به پې مړي ښخوئ نه به پې نکاحونه تړئ یا به د دلي نه پنډتان راولئ یا به د امبرسر نه سیکان راولئ په مونږ به نه کوي دیکھو گورا سو وقت کی چھ مردار تیکا شی زامن اورونا و قوم قبیلہ در نٹول بیزار شی ناغا وقت کی خمات آوازو کی چالا دا اسخاتی کا اس پاکا کا تخو پو اجرا کی چکم خانان ناس دی یا عبدالرحمن خان ناس دی اگر تخوای چی راشد امڑے علم بولا رحمان اللہ خان توا واراشد امڑے لگ علم بوا دی ووٹ در کرے و تالا دی مڑیلا پیمانی وی در تبی علم بولا نانا ټول وای ستاسو پلاران چې مرشي دا کینډیډیټان به علم بای دا ستا د ملک چې کوم وزیران پاتې شوي دي دا به علم بای نامرداره تیکه خو د لزه پاکه کړه زه نه سړی شم چې ستا په هغه وخت کې په کار راځم چې څه وخت کې درنه ټول بیزار شي که خپل زوی ته یې ووایم وله نږدې نه راځي بیا چې جنازه دی کېږدم نو اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه واجعل قبره روضة من رياض الجنة خدای قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړه کې دا الفاظ دی په قبر زویما او کدا الفاظ دی په قبر دغه وای خبره کوم نو لگ پا دے گریوان کے سوچ کئی لگ فکر کئی بیا تاسو راشی چی ملا خرچ شوے دے ملیانم خرچ شو دے 400 ما سره په حج کی مرگری زه بیمارم مدینه منوره کې نو لارای کې نشم راتله په 100 روپے موټرو نا د 400 خانانو ما ته وی چې پیسې در سره ډېرې دي مال ما سره خو پیسې ستاسو پیسې دي نو ویل زمونږ څه دي مال خو ستاسو نکاحونه مې تړلي ستاسو جنازې مې کړي ستاسو مړي مې لمبولي دغه پیسې دي را سره نور خو نه ماله د روس نه راځي نه د امریکې نه راځي نه د چین نه راځي نه د امریکا تاسو خیال راغی ما سره خو ستاسو د مړو ژوندو پیسې تاسو په دې ثوابای کې یو مولا خولی شي چې خرڅ شوی کم یو خرڅ ته دي او یا قرآن اخری یا را پاسون قرآن در تخری خرڅ خو هغه څوک دي چې چا زرګونه جیره بس مکه ده خرڅ خو هغه څوک دي چې د چا په اسلام آباد کې پلاټونه دي خرڅ خو هغه څوک دي چې د چا په ډیفنس کالونی یونیورسيټي کې بنگلې دي خرڅ خو هغه څوک دي چې څوک د 12 لاکھ په پیجارو کې ګرځي مونږ خرڅ مونږ پتا سو خرڅو ستاسو د مړو ژوندو خیراتونو دغه مردارو کې اختوی په دې خرڅو نور خو خرڅ نه یو الحمدلله بیا د جمعیت العلماء اسلام ایمان نو کتو چې په بازار کې منډۍ د منبرانو لګېدلې وه د پنجاب د غویانو په شان خرڅېده او د جمعیت منبران په سړکو ګرځېده او څوک نږدې نشو ورتلی ٹھیک شو
معافي غواړم معاف کېښودېږي چې علما نه خرڅي چې عالمان یې نه خرڅي او چې علما نه تاسو به وایئ چې مفتی محمود خرڅ شوی دا به وایئ چې فضل الرحمن خرڅ دی دا به وایئ چې بجلیګر ملا خرڅ دی که زما تصدیق ته د خپل ثوابه د وزیرانو نه وکړي دلته درې څلور وزیران ستاسو زمونږ په پېښور کې پاتې شوي دي یو خان عبدالرازق خان دا سپوږمۍ غوندې ښایسته چې دی یو مستان خان یو پکې لا بل مو قرآن ولا ورکئ چې تاسو د بوټو صاحب په وخت کې یا د ضیا په وخت کې یا اوس د آفتاب شرپاو په وخت کې تاسو بجلیګر مولا د چا وزیر په دفتر کې لیدلی دی یا بجلیګر مولا چا وزیر ته د کار ویلی دی بجلیګر مولا تجارت کوي روټۍ ګټي توکړې برید ګرځي د چا دغه خزې پروام نه لري تاسو خیال راغی دا خانان او نوابان او دا اربابان قسم په خدای چې زه پې پوزه نه پاکو پوزه تاسو غلام قوم یې او غلام ذهنیت هم دی په 240 کاله کې تاسو تصور د ازادۍ ونه کو همغسې غلامان یې خان او معتبر او نواب ته ټینګېدی نه شي ما بیړي غرکشي ستا مړي سره 10 میله مزل وکم او دعا داسې کړم یا الله ته واړه جنت ورکړي ملا ته هم زم خوله دی د مرګ په ناره ټپه شه ته واړه جنت دی چې دې ځن طلاق له ورکړه نو مونږ به کم خوازو کل بالخو اته جنت دی نو اته جنت دی دله ورکه اوس مونږ به کم خوازو نو مونږ خدا کوو یا الله او دا معتبر چې ستا اجرې ته ستا د مړي دوا ته راشي نو څه چل کوي داسې کوي که نه کوي نو پوس پرې کړو تاسو په 40 کاله کې دا قوم ونه پېژنه په 40 کاله کې مو نه پېژنه